بسم الله الرحمن الرحیم. دا دے لا لنفی الجنس، لفظ لا دے خواہ لا دلتا گورے لا راغلے دے لا دلتا سا حمزہ لکلے کی خلطہ نہیں لکلے کی خواہ لا لام الف لا. دا لا سکی دا سلا چی دا دی معنی دا نفی دا جنس، نفی دا جنس. لگ خیال کوئی خواہ دی مثال تراش ہے پا دی مثال کی تاسو پویوم. رجولا دا یو جنس دے، رجولا رجل دا یو جنس دے، یو جدا جنس دے. د دې معنی خدا شوا چې نفی کوي د جنس. د دې لا معنی دا ده چې دا نفی وکي د جنس، لکه د رجل نفی وکي نو معنی بس شي لا رجولا، نشتی سړی، جنس سړی، یو سړی هم نشتا. ګوره دا رجل چې دی دای دا جنس نفی کا، جنس سکا نفی کا. خو خیال کوي ښه ستاسو توجه یو بل خبرې طرف ته راوړو ما چې په دې ځای کې دا لا د جنس نفی نه کوي. په حقیقت کې دا لا دا د جنس نفی نه کوي بلکې د دې جنس یو صفت ده، دا غي صفت نفی کوي. دا د جنس نفی نه کوي. اصل معنی خدا ده چې لا چې جنس نفی کوي، حالانکه دلته د جنس نفی کول نشته، د جنس د صفت نفی کول دي. ګوره جنس خو تاسو وپېژنئ کنه، دا رجل چې دی دا خو جنس شه کنه. تو کو رجل نفی کې نشته سړی، یو سړی هم نشته، دا خو نفی شو، جنس نفی شو. خو دلته زه وایم چې دا نفی د جنس مراد نه ده بلکې د دې جنس یو صفت د هغه نفی کوي، د دې جنس یو صفت د هغه نفی کوي. نو صحیح معنی څه ده؟ لا رجل قائم، نشته ولاړ سړی. ګوره نشته ولاړ سړی، ما د دې رجل نفی ونه کړه، ما داسې ونه چې نشته یو سړی، نه نشته ولاړ سړی، نشته ولاړ بار هیڅ یو سړی هم ولاړ نشته. کېدای شي ناستی، نو ما خو د سړي نفی ونه کړه، سړی به کېدای شي ملاستی یا بروانی یا بناستی، نو ما د سړی د جنس نفی ونه کړه بلکې د جنس د صفت نفی مې وکړه. ولاړ سړی نشته، ولاړ سړی نشته، نو یو کس پکې ناست دی، نو هغه ناست چې دی خو رجل دی که نه، د هغې نفی خو ونه شوه بلکې د جنس د صفت نفی وشوه. نو دلته چې دی لای نفی جنس نه معنی به صحیح لا دا سے لا چې هغه نفی کوي د جنس د صفت، چې هغه نفی کوي د جنس د صفت، دا معنی ده. لا نفی جنس دغه ته ویل کېږي. دا خو یو لفظ دی لا، معنی نه معلومیږي. بیا هغه عمل څه دی؟ ځکه چې دا حروف عاملو کې مونږ ویلو، حروف عامله په څو قسمو؟ 5. حروف جاره وویلی شو، مشبه بالفعل هغه وویلی شو. دریم نمبر سو لا نفی جنس، موږ دریم نمبر کې رواني. لا نفی جنس داسې لا چې نفی کوي د صفت جنس. د دې عمل څه دی؟ عمل د حروف مشبه بالفعل عمل دی. بس عمل څه دی؟ د حروف مشبه بالفعل. د حروف مشبه بالفعل عمل شو اسم منصوب خبر
مرفوع اسم منصوب خبر مرفوع مثال لا رجل قائم خو فرقونه پکې شته دی فرق پکې دی ځکه چې دا جدا یو قسم راوړی دی حروف مشبه بالفعل جدا کړي دي کنه یو شان وې کنه نو حروف مشبه بالفعل بس دا به وسره دا کړی وي وشوي به خبره په لنډو ختم شوی خو دې کې بس مسله یي ګودا اوس لا رجل دی کنه الته مونږ مثال کې لکه د حروف مشبه بالفعل په مثال کې مونږه ان زیدن ویو د پاسه په تنوین اوس په دې مونږ تنوین نشو ویلې لا رجلن مونږ نشو ویلې لا رجلن مونږ نشو ویلې لا رجلا بس دې باندې به مونږ د کشان فتح وایو په دې با دغه شان فتح وایي دا لا رجل دا رجل به دلته مبني دی او په دې باندې د نخ پته ور باندې دې باندې فتح ده زیر په نشي ویلې سکون په نشي ویلې لا رجل نشي ویلې لا رجل نشي ویلې لا رجل نشي ویلې لا رجلا رجلن هم نشي ویلې غني رجلن منصوب دی هغه نسب دی خو بیا سیز معرب والی طرف ته ځي بیا معرب طرف ته لاړ دا خو مبني دی دا خو په خپل حال باندې نو لا رجل قائم دا لا شو لاین فی جنس رجل د دې لپاره اسم شو قائم د دې لپاره خبر شو ټول چې یو ځای کې جمله اسمیه ستی جوړي دینم جمله اسمیه جوړيږي د حروف مشبه بالفعل نه جمله اسمیه جوړي دا او د لاین فی جنس نه جمله اسمیه جوړيږي دا ما لیکلي دا هم جمله اسمیه ده رجل مبني بر فتح ده بل درم دلته نفي د جنس نه ده بلکې د صفت د جنس ده بلکې نفي دا د صفت د جنس لاندې ما لیکلي دا خبره ټول مخکې ما وکړي پوه شئ په یا الله مولا تورک پرنجي راځي بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ویلو حروف په دوه قسمه عامله غیر عامله په دوه قسمه په اسم داخليږي په فعل داخليږي په اسم چې داخليږي هغه 15 قسمه اول حروف جاره دویم نمبر حروف مشبه بالفعل دریم نمبر لاین فی جنس دغه ځای پورې وویلی شو لاین فی جنس باقی دو پاتې شو څلورم نمبر پکې ما او لا ده ما لا پنځم پکې حروف ندا اول دا ما او لا راخلو ما او لا دلته لیکل شوی دی المشبهتان بلیس معنی دا ده چې دا دواړه مشابه دي د لیس سره ما او لا هغه ما او لا یادو چې هغه مشابه دي د لیس سره لیس برست راشي لیس دا افعال ناقصو کی راځي ظاهری طور باندې د لیسا چې کومه معنی ده ما علم هغه شان معنی ور کوي او د لیسا چې کوم عمل ده نو هغه عمل د دې ده خو بیا هم پکې خپلو کې فرق شته افعال ناقصه هغه جدا سیز دی هغه افعال دي هغه سری افعال دي او دا حروف دي نو دا د هغې نه جدا راوړي دي خو دا لا چې دی دا لای نفي جنس نه دی یو مخکې لا تیر شه دی نو مخکې هغه لای نفي جنسو هغه خو نفي کوله د صفت د جنس دا لا د جنس صفت نه نفي کوي دا هغه لا نه دی یو ما لفظ شو یو لا عمل څه دی کار څه دی ځکه چې حروف عامله دي عمل دا چې اسم مرفوع خبر منصوب
مثال ته ګوره د دې ما مثال راوړو مثالونه ما دوه لیکلي دي یو د ما لفظ د پاره دی بل د لا د پاره دی د ما مثال ته ګوره ما زیدن قائما ما حرف دی د مشبهتان بلیس نه زیدن د دې د پاره څه دی اسم او قائما د دې د پاره خبر ما سره د اسم او سره د خبر نه داوم د جمله اسمیه دا سره جمله اسمیه نو اسم شه اسم مرفوع ګوره اسم مرفوع دای خبر دی خبر منصوب د دې ما تی باندې پوه شئ اوس لا لفظ راخلو لا رجل افضل منك لا رجل افضل منك نو دا لا راله ورپسې رجلن راله دا رجلن دا اسم ده او دای خبر ده اسم او خبر اسم مرفوع ده رجلن اسم مرفوع خبر منصوب غواړي دای خبر منصوب ده اسم راله او خبر راله او من کا دا دو ټکی دي یو من ده بل کده کا ضمیر ده من کا مجرور ضمیر ده من کا جاری مجرور پرون می ته دا خپل متعلق غواړي چا سره چې لګي نو من کا جاری مجرور شو متعلق چې چا سره لګي نو بس افضل او سره نږدې شته هغه سره ولګو دواړه یو ټکی شو دا دو مثالونه شو یو د ما د پاره او بل د لا د پاره په دې باندې پوه شئ تاسو دلته لیکل شوی دی لا نکره سره خاص دی دا هم دا لا یادو چې د دینه برستو نکره راځي دا به تاسو ته وروستو راشي معرفه نکره معرفه او نکره دته ویل کېږي معرفه بالکل داسې سیزي داسې یو اسم چې خاص بس د یو کس دپاره د یو سیز دپاره وضع شوی پای کې بل سړی بل څوک څه کار نشي کولی اوس ګوره زه وایم چې کتاب ما کتاب وویوه نو کتاب خو دا هم کتاب دی هغه هم کتاب دی دا هم کتاب دی هغه هم کتاب دی دا معرفه نه ده دا معرفه نه ده اوس کو زه وایم زما کتابو بس خاص شوست معرفه جوړ شول بالکل داسې انداز باندې یو لفظ ویله چې پای کې بل سیز داخل نشي سپی تا ویو سپی دا اوس معرفه نه دی ځکه چې سپی خو بلا سپی دی د مردان هغې ته هم سپی ویلی کېږي او د لاغور هغې ته هم سپی ویلی کېږي کو د سپی نومې مثال په طور تا د سپی له یو مثال په طور باندې هډو نوم دی وله کېښودی دی نو بس هغه هډو چې کوم دی بیا هغه معرفه شوله بعضې وخت کې ګورې معرفه هم نکره کېږي دلته مثال په طور باندې 5 شپږ اوه اته هلکان ناست دي د یو هم زید نوم دی او د بل هم زید دی او بل هم زید دی او بل هم زید دی اوس په دې وخت کې چې زه زید ویم دا ګورې نکره ښه حالن کې زید دا معرفه دی نوم چې د چای علم دا خو معرفه وي لیکن دلته کسان ما سره ډېر ناستي او هر یو زید دی نو په دغه وخت کې چې بیا زه زید اواز کومه او چاته پکې داسې اشاره ونه کړم بس اسې ویم لکه زیده چاته پکې دغه نه یاسې لکه زید نوم واخلم نو نکیره شه او که نه د یو کس نوم پکې زید نو بیا هغه معرفه کېږي عموما دغسې ترتیبي چې زید ته موږ معرفه وایو نکیره ورته وایو نو دا خو هسې دغه خبره مې ته وکړه نو لا چې دی دا نکیرې سره خاص دی یعنې د دې لای چې کوم مشابه د لیس سره دی د دې نه به وروستو نکیره راځي معرفه بنئ رجلن دا نکیره ده رجلن خو هر چاته ویلی کېږي تم رجل دی دام رجل دی هغه هم رجل دی سړی پوه شوې باقي ما چې دی دا ما د دې نه پس نکیره او معرفه دواړه راتلی شي د دې ما نه وروسته دلته زیدون هم لګولی شو رجلون هم دلته راوړی شي څه مسله پکې داسې
شتې نه پوه شوې. د دې بیا خپلې وجې دي چې د ما تعلق د دې لیس سره مضبوط دی او ځکه دغه شان خټیټ کار کولی شي او دلته د لات مشابهت چې دی د لیس سره دومره مضبوط نه دی. به هر حال هغه بیا نورې خبرې دي خو صرف دغه عمره یاد کوي چې لا نه رستو نکره راځي صرف نکره به معرفه به نه او د ما لفظ نه رستو به خدا ماخه نور الفاظ نه نور ما لفظ نه دا کوم مشابه به لیس دی دا خجی. دا خبره هم ختمه شوه. اوس راځو 5 نمبر حروف ندا ته. 5 نمبر حروف ندا. حروف ندا څو ولکه څو ویلی شوي 14 کو ولسو حروف ندا. حروف ندا 5 کنا نه ویلی شي حروف ندا نه دي ویلی شوي. حروف ندا نه دي ویلی شوي. یا ایا حیا ای او حمزه مفتوحه او دا نه دی ویلی شوي خو به هر حال هم دلته واخلی. دا ګوره حروف ندا چې دا یا شو دا والا آیا دا واخلا حیا او بلا دا والا ای او دا والا حمزه مفتوحه دا ستلیک مخه چې تاسو دا بعضې وخت کې طالب ته وی حمزه مفتوحه وایي د حمزه مفتوحه بس شي خو حمزه ده او د پاسه پې زبر دی نه د حمزې د پاسه زبر رالی نو کو په دې شکل باندې وي او کو دا بل شکل وي دا الف شکل چې دی خو دې ته ویلی کېږي حمزه مفتوحه. برکټ کې ما حمزه مفتوحه. دا حروف ندا دا 5 حروف دی یا ایا حیا ای او ا پوه شئ پې. اوس راځو دې ته خو دې کې لږ تفصیل شته دی ښه دا تفصیل به وروستو کوو انشاءالله دا به بیا وروستو بل ځای کوو. دې کې مسایل شته دلته لاین فی جنس کې مسایل شته خو دلته نشو چیرلی مرفوعاتو کې یا منصوباتو کې بغا چیرو. خجی حروف ندا هغه حرفونه چې د هغې په ذریعه باندې چاته سړی آواز کوي هغه دا حروف دي. عمل څه دی د دې مدخول با مدخول چې دی په چا داخلیږي په چا راځي یعنی دی چې د چا نه مخکې وي څه مطلب چا ته چې آواز کوي اے زیدا نو دا یا د دې یا په ذریعه باندې هغه ته آواز وکړی شو یا زیدو اے زیدا نو د یا مدخول زید دی د یا مدخولو زید دی. مدخول باندې پوه شوي په چا باندې دا یا راځي د دې مدخول با یا مرفوع وي یا منصوب یا به مرفوع وي یا به منصوب او تفصیل به وروستو انشاءالله بیا راشي چې کوم ځای کې به څنګه وي او کوم نور څه دغه وي تفصیل به وروستو راشي انشاءالله. نو یا به مرفوع وي او یا به منصوب وي. مثال یا زیدو زید ده دا مرفوع ده ضمه پر راغلی ده یا زیدو دلته یا راغلی ده په زیدو باندې نو دا یې کړی دی مرفوع دا د مرفوع مثال شو. او یا عبدالله یا عبدالله اوس دې ځای کې دا یا داخله شوې ده په دې عبده باندې خو دې عبدلې دې دال نسب ورکړی دی ښه او دا لفظ الله مجرور دی د دې عبد د وجنه د مضاف د وجنه او دا عبدا منصوب دی د یا د وجنه. د دې به تاسو ته بیا وروستو زه فرق وښیم چې په دې یا په دې زیدو او عبدالله کې فرق څه دی چې یو له رفع ورکوي او بل له نسب ورکوي. د دې بیان به انشاءالله بیا راځي. پوه شوي دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم. مخکنا
بیان د حروف را روان دی چې حروف دو قسمه دي، عامله غیر عامله. بیا په عاملو کې هغه چې په اسم داخلېدل او هغه چې په فعل داخلېدل، په اسم باندې داخلېدل، هغه 5 قسمه او هغه ختم شو. په فعل چې داخلېږي نو هغه 2 قسمه دي. دا یو حروف نواسب او بل ورپسې دي جوازم. حروف نواسب دا چې په فعل باندې داخل شي، په فعل باندې داخل شي نو د دې اخر له نسب ورکوي. اخر له څه ورکوي؟ نسب ورکوي. دا حروف ان، لن، کئی، اذن، دا سلور حروف دي. اذن دا سم لیکل کیږي او دا سم راځي. اذن تنوین سره او نون ساکن سره، دا سلور حروف شو. د دې عمل بسې د فعل مضارع اخر له نسب ورکوي. د فعل مضارع اخر له نسب ورکوي. فعل مضارع چې داخل شي لکه فعل مضارع چې راځي نو هغه یضربو وي. یضربو فعل مضارع مرفوع ای داسې یضربو. پوهیږئ پې چې دا حروف پې راشي نو د یضربو د بالا نسب ورکي. بالا څه ورکي؟ نسب ورکي. په دې شکل باندې ای دلته ولیکلی شي ان یضربه، داسې کي. پوهیږئ پې ان یضربې کی ته پوهیږئ که نه؟ ښه جي ان په ځای چې لن راشي نو بیا شي لن یضربه. چې د دې په ځای باندې کې لفظ راشي، لیکه کا مثال په طور باندې لام خو لرې کړي بس کوي یضربه شو. اذن پې راوله، اذن یضربه. نو دا سلور حروف با فعل مضارع اخر له نسب ورکوي. تاسو ته ما آسان مثالونه راوړو. ان تضربه، لن تضربه، کای تضربه، اذن تضربه. تاسو ته آسان شي. سبا نور مثالونه ته ذکر کوم، نوي نوي مثالونه، خو ستاسو پوهول او پوهول په دې باندې کیږي، څه مشکل نشته. خبره باندې پوه شئ. دا خو هغه حروف دي چې هغه فعل مضارع له نسب ورکوي. ښه جي اوس دې خبرې له راځو. دا لږ اهم سبق دی چې ان په شپږو ځایونو کې مقدر وي. مطلب دا چې تاسو ته به یو ځای ښکاري هلته به ان راغلی، ظاهر کې به ان ذکر شوی نه او فعل مضارع اخر له به نسب ورکړي. دلته ګوره دا د ادو خولو، دا څه دی؟ ادو خولو دی، مضارع ده. زه داخلیږم ادخلو، لام باندې لام ادخلو مرفوع دی. ادخلو مضارع یې داسې ښه ادخلو وي مضارع. ادخلو ندخلو. اوس دې ځای کې د دې ادخلو نه مخکې نه ان شته، نه لن شته، نه کې شته، نه اذن شته. او کار یې کړی دی، عمل یې کړی دی، عمل شوی دی. عمل ښکاري او چا چې عمل کړی دی هغه نه ښکاري. الله قدرت دی. پوهېږئ دې باندې؟ نو داسې ځای چې تاسو ته راشي دې ځای کې شتې لیت اللعا، دا لیت اللعو دی، عو
دلته نسب ورکړی دی. تعطینی تعطیو دی دا نسب ورکړی دی. تأتیه دی تأتیو تأتی راځي مرفوع دی پوهیږئ مرفوع دی لیکن دلته منصوب راغلی دی. داسې ورپسې لاندې مثالونه ګوره نو دې باندې ځان پوهه کوي چې دې کې اصل کارو د دې ان دی اصل کار د ان دی د دې نه مخکې ان پټ دی د دې نه مخکې ان پټ دی د دې نه مخکې ان پټ دی. سبق ته ښه متوجه شئ ښه ګوره دلته کار شوی دی مضارع منصوبه ده لیکن مخکې چې نسب څوک ورکوي پای کې یو حرف هم نشته نو په دې کې به تاسو بل حرف مقدر پټ به پکې نه ږدی چې دلته ګنې لن راغلی دی دلته کې راغلی دی دلته ایزن راغلی دی نه دا ټول فساد دا ټوله مسله دی ان ته متوجه ده دا دی ان کار کړی دی پوهېږئ ښه اوس به زه څه پېژنم چې یاره دلته ان پټ دی نو تا ته دا هغه ځایونه ښیي چې دلته ان پټ راځي دلته ان پټ راځي نو عمل چې کړی وي نو هغه به ته ښکاره وې خو ان به نه وي. نمبر 1 پس د حتی نه پس به ان پټ وي متوجه شه د حتی نه پس به ان پټ وي. مررت حتی ادخلش حتی راله ان پکې دلته پټ دی بس ان دلته نسب ورکړه ان پکې پټ دی ښه ما خو ښکاره ولیکه خو ان دلته څه شی دی پټ دی ځکه مونږ وویل چې د حتی نه پس به ان پټ وي د حتی نه پس به ان پټ وي دا یو ځای شو. دویم پس د لام جحد نه پس د لام جحد نه اوس لام جحد وی ستا لام جحد ستا ویلې کیږي مثال ترازو وما كان الله ليطلعكم على الغيب نه دی الله تعالی چې تاسو خبر کی خبر در کی تاسو لا په غیب هم خبر کی الله تعالی داسې نه کوي. رازو دې لام ته دا لام چې دی که نه دا مسله دې ذکر ده چې دا لام جحد دی دا لام څه دی جحد دی. لام جحد به دې ته وایو چې د دې لام جحد نه مخکې کان راغلی وي او هغه وي منفي کان وي کو یکون وي د هغې مکمل باب شو مخکې ته کان منفي راغلی کان منفي څه کان معنا وو او ما کان نو کان منفي راغلی د دې نه رستو لام رالی نو د لام ته بیا مونږ لام جحد وایو دا د انکار په ځای کې واقع شوی دی جحد معنی انکار دا د انکار په ځای کې واقع شوی دی اطلاع الله تعالی چاله نه ورکوي په غیبو دا د انکار په ځای کې راغلی دی دې ته مونږ وایو لام جحد. لام جحد به څه ته وایو چې دا د دې نه مخکې کانا منفي راغلی وي کانا منفی راغلی وي نو دغه لام جهد شو د لام جهد نه پس به ان پټ وي د لام جهد نه پس به ان پټ وي. ګوره اوس دلته لی دی لی ان دی اصل کې لی ان ګوره کار یې کړی دی عین لی نسب ورکړی دی عین له نسب ورکو دا عین له چې نسب ورکړی دی نو دا د لام نه دی ورکړی لام نه دی ورکړی ځکه لام خو جار دی که نه او خو جر ورکوي دا ان پې ولې راوړي دې کې غټه مسله ده
تاسو ته ما بل ورځ ویلیو چې حروف جاره داخلیږي په اسم دا حرف جار راغلی دی ولې دا په اسم داخل شوی دی په فعل داخل شوی دی تاسو ته ما ویلو چې په نحوه کې دا مسله شته چې بیا به ولې څه دلایل به وله ګوري د دې فعل نه به اوس اسم جوړې د دې فعل نه به ته څه جوړې اسم به جوړې په څه طریقه د دې فعل نه اسم جوړ کو نو بس ان پې راوړه دا ان به تاله فعل اسم کی نبي علام ته ووایه راشه پې د ان یطلعکم علی الغیب دا ټول جمله فعلیه وه نو یو قسم اسمیه ته واړوله دا د ان دا کار وکړه ان کې دا مسله شته دی ښه ان او ان کې هم دا مسله شته مخکې چې کوم ان حروف مشبه بالفعل کې تیر شغه ان هم دا کار کوي مصدریه ورته ویلی کېږي دا ان هم دا کار کوي د دې یو وجه یي لکه دا اسې نه دغه کوي دا اسې نه راځي قرآن خپل کار هم کړی دی او د څه دپاره راغلی دی ضرورت دی دلته لام راغلی حرف جار دی په فعل داخل شوی دی ته به له خامخا داسې یو لفظ ګورې چې د هغې په وجه باندې وروسته مونږه جمله فعلیه چې کوم د هغه مونږ اسم ته راواړو اسم شي نو لام جار به پې داخل شي خبره باندې پوه شئ لام جهد دغه شو د لام جهد نه پس ان مقدر اوس دا به دلته داسې به نه وایو لیطلعکم دا باندې داسې نه وایو لیطلعکم لیطلع ولې ځکه دا لام جهد دی مخکې تکانه منفي راغلی دی او د لام جهد نه پس ان پټ وي نو کار یې کړی دی لیطلعکم د عین به تاسو نصب وایي خبره باندې پوه شوئ چې مخکې ځمه دریم نمبر پس د او نه او لفظ رالی د دې او لفظ نه پس ان مقدر وی د او لفظ نه پس ان مقدر وی پوه شئ پې کم او یاده کم او هغه او چې د هغې معنوي الا ان یا الا ان او داسې او وي چې معنی دا وي الا ان تر دې پورې دا به د دې او معنی هر یو او نه یادو او خو عام راځي لکه یا دا کار که نه یا دا معنی ورکوي پلانې رالی او عمر مثال په تور باندې او عمر یا عمر یا معنی ورکوي دا او خو دلته هغه او مراد نه دی بلکې هغه او چې د هغې معنی صحیح الا ان یا الا ان د دې خبرې لږ غوندې نشاندهي کومه چې الا ان داسې لیکلی کېږي زمونږ اکثر په کتابونو کې علما الا ان داسې دغه کوي دا الا ان دا غلط دی الا ان داسې لیکي دا په کتابونو کې هم لیکلی شوی دی غټو کتابونو کې داسې لیکلی شوی دی خو دا غلط دی د دې لږ نشاندهي کومه چې د دې اصلاح وشي دا الا داسې دی الا ان ځکه دا الا چې دی دا حرف جار دی نو حرف جار داسې نه لیکلی کېږي په دې شکل باندې لیکلی کېږي تاسو به کتابونه وګورئ کتابونو کې دغه شان به بعضې کتابونو کې دغه شان لیکلي نو دا او چې دی د دې معنی به صحیح الا ان تر دې پورې دا معنی ده او یا به دا معنی الا ان مگر دا خبره کو داسې کوي نو به دې پرېږدم د دې به دا معنی یا به دا معنی ورکي یا به دا معنی ورکي تاسو مثال ته راځم مثال کې تاسو پوهوم لالزمنک معنی دا چې زه به تا پسې نښتی یمه زما تا سره پیسې دي ته مې قرضدار یې او تعطیني حقي اول معنی له راځم او پکې رالی لږ خیال کوئ ښه متوجه شئ او رالی د دې او معنی څه ده الا ان معنی دلته ورکوو زه به تا پسې نښتی یمه تر دې پورې د او معنی مې څه وکړه تر دې پورې
چې ته مال خپل حق راکې، حق دې راکړه زه به دې پرېږدم، زما پیسې دې راکړې زه به دې پرېږدم. نو د او معنی څه شوله؟ الی ان. اوس د دې او معنی مونږه الا ان ته راړو، هغه هم صحیح ده، هغه هم صحیح ده، مطلب یو شان راوځي، معنی کې لږ فرق دی. بیا معنی څه ده؟ زه به ته به ما لازمي نیولی یې، تا پسې به زه یم لازمي، او تعطیني حقي الا ان تعطیني حقي، مګر دا چې ته مال خپل حق راکې. معنی کې صرف لږ بدلوالی راغلی، نو مقصد ته یو راوځي. نو دا او چې دی دا د الا ان په معنی باندې شو یا د الا ان په معنی باندې شو. نو ګوره دلته الا سره ان راغلی، دلته الا سره ان راغلی، هماغه ان پټ راووته که نه، پټ راووته، دلته ان دغه شو. نو ګوره اوس راځو خپلې مسلې له. زمونږ مسله دا وه چې د او نه پس ان پټ وي، د او نه پس ان پټ وي، دا خبر روانه ده، د او نه پس ان پټ وي. دې ځای کې ان شته، ځکه خو دلته نسب ورکړی دی که نه، تعطیه، دا خو تعطیو دی، تعطی شو، دا مرفوع دی، دې له نسب ورکړی دی. نو چا وله ورکړی دی؟ دې ځای کې ان پټ دی، دې ځای کې ان پټ دی. مونږ به د څه نه معلومو، ځکه چې دا او چې دی د دې د معنی نه هم ګوره ډېر څیزونه معلومیږي. هر ټول څیزونه ته په ظاهر باندې نشي دغه کولی، معنی ته به خیال کې چې معنی خرابه راځي. بعضې وخت کې ظاهري قواعد شي، هغه هم لړه کوي، یاره دا قاعده موږ نشو منلی، دا قاعده دې ځای کې چلیږي نه، ځکه چې دلته معنی دغه کېږي، دا غلطي. اوس لاندې یو قاعده دې کې چلیږي، ظاهري قاعده ورته متوجه ده، خو معنی غلطه راځي، بس نه مني بیا. به هر حال دې ځای ته خیال کوئ. او راله دا او په معنی د الا ان شو یا الا ان شو، دې ځای کې ان پټ شو، هغه پټ دلته مثال په طور زی اوس دلته لیکم، ښه خیال کوه. ان شو دلته عمل وکړه که نه، لکه دا عمل د پاره دا وجه شوله. اوس دا او چې دی نو او د څه په معنی شو؟ د او معنی څه ده؟ الا ان. هغه ان خو دلته داسې رالی، ان خو رالی، خو دلته به دې سره مونږ ولیکو الا. نو د او معنی څه شوله؟ الا ان. معنی مونږ مخکې وکړه الا ان، یا او د دې معنی شوله الا انا، الا ان. هغه ان خو هغه چې کوم پټ دی دا هغه ان دی. د دې مطلب دا شو چې د او نه پس به ان ناسبه پټ وي، د او نه به پس ان ناسبه پټ وي، خو کم او چې په معنا د الا ان یا الا ان وي. خبره باندې پوه شوي یا لکه پوه شوي؟ مخکې ځم. پس د واوی صرف نه دې ته لږه توجه پکار ده، دې ته لږ توجه پکار ده. دې ځای کې غلطي اکثر خلک کتابتن غلطي کوي، خو دې ځای کې یو مسله وشته. ګوره واوی صرف، واوی صرف ته خیال کوئ. اول دې مثال لرازو، د دې مثال تاسو ته اول مطلب ویم چې د دې مثال مطلب څه دی. ګوره دا کس دی، دا خپله ګناهونه کوي، دا خپله ګناهونه کوي، فسق و فجور کوي، دا سړی ام کوي. اوس دا دته نصیحت کوي شراب مسکا، زنا مکوا، قتل و عارت مکوا، او خپله لګی دی کوي، خپله کوي، خپله کوي. نو بل سړی رالی او بل سړی ورته وی دې دغه ته دا کوم چې څوک دا منې کول کوي، درته وی لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. لا تنهى، ته منې کول مکوه، ته داسې کارونه چې خپله یې کې، معنی څه شوله؟ ته داسې کارونو نه
منې کول مه کوه چې خپل یې کې اول خو خپل خو پرېږده که نه نو بیا خلکو ته نصیحتونه کوه عام دغسې خبره ده که نه هلکه خپل یې کې او لږې بل ته نصیحتونه کې دا یې مطلب شو لا تنها منې کول مه کوه عن خلق د داسې بدو کارونو نه اخلاقو نه غلط کارونو نه وتأتي مثله چې خپله ورته راځي خیال کوه ښه اوس دې ځای کې مسله ده چې خپله ورته راځي خپله یې کې اوس کوزیم چې خپله یې نه کې نو غلطي ده که نه خیال کوه ښه تاسو لږ متوجه شئ زه به څه ګوره زما د پښتو ته ګورئ د داسې کارونو نه منوالی مه کوه چې خپله یې کې دا صحیح ده دا خبره صحیح ده که نه اوس دا خبره هسې غلطومه خیال کوئ زه ویم دا منوالی مه کوه د داسې کارونو چې خپله یې نه کې دا اوس غلط شه که نه دا غلط شه کو نه شو زه به څه ویمه منوالی مه کوه د داسې کارونو چې خپله کې دا اصل کې د دې ځای ستاسو په کارېږي د عربۍ کې ستاسو په کارېږي ځکه مې پښتو کې تاسو ته جوړ کو زه به څه ویمه منې کول مه کوه د داسې کارونه چې خپلې کې دا به نه یم چې خپلې نه کې دا خپله نه کې دا الفاظ غلط دي دا الفاظ څه دي غلط دي اوس راشه په پښتو باندې پوه شئ اوس عربۍ ته راشه دلته د عربۍ اصول دا دي دا ځای به د علماو دپاره ډېر پکارېږي بیا اکثر ملګري پې نه پوهېږي دا واو رالی تأتیا دا جمله ده دا جمله عطب شو په دې جمله باندې تنها باندې دا عطب شو دا تأتیا په دې تنها باندې عطب دی چې کله عطب شو دلته لا راغلی دی نو دلته به هم لا راځي لا الته دی نو لا به دلته هم راځي دلته به معنی ورکوي نو چې دلته لا رالی ومقه غلطه معنی ورکړه حالا کې دا خبره د نحوې د قواعدو سره صحیح روانه ده د نحوې د قواعدو سره دا لا به دلته راځي لکه دا ولا تأتیه به دلته ویته لا تأتیه لیکن معنی غلطیږي معنی څه ده منې کول مه کوه د داسې بد اخلاقو نه چې خپله ورته نه راځي معنی دا شوه نه هغه لا هلته رالی که نه معنی دغه شوه حالا کې شاعر چې څه ویلی دي د شاعر چې څه مطلب دی هغه دا مطلب نه دی د شاعر مطلب دا دی چې داسې کارونه خلک مه منې کوه چې خپله ورته راځي خپله ورته څه کې خپله یې کې د شاعر دا مطلب دی چې خپله یې کې د شاعر دا مطلب نه چې خپله یې نه کې اوس دلته پکې نه رالی دلته پکې نه رالی خبره باندې پوه شي نه پکې رالی د څه وجې نه د نحوې د خپلې قاعدې د وجې نه عطف وشو نو لا خو دلته هم رالی که نه اوس به څه کې به څه دلته پکې دا واو رالی واو رالی دې واو دومره کار وکړو چې ګوره خیال کوه تأتیه ته یې ووایې چې زه خو په تا باندې دلته راغلی یم زه ستا نه مخکې راغلی یم خو ته خو عطب شي په دې تنها باندې خو لا دې ځان سره راوستو لا دې نه پرېږدمه معنی غلطیږي واو دا کار وکړو واو صرف مسئله را وګرځول په دې بل طرف باندې شی الټک تنها ته یې ووایې چې ته هغې ځای نه خو ته خو ځان سره بچنګې خو لا خو راولې ته وایې چې د نحوې قاعده ما سره ده خو معنی غلطه معنی غلطه شوه شاعر چې کم معنی د دې نه مراد اغستې ده نو هغه غلطه شوه نو واو څه کار وکړو واو تأتیه د دې نه منې که چې ګورې لا به دلته نه راولې په چا چې عطب شوی یې چا سره دې رشته کړې ده هغه کس به ګورې دلته زه نه منم ځکه چې زه په تا باندې دلته داخل شوی یم زه په تا راغلی یم ته زما ګاونډي یې کو ستا د دې سره رشته پیدا شوې ده دا لا د سره منم نه لا د سره نه منم نور لا دلته ګورې اصولو مطابق به راځي د اصولو مطابق به دلته راځي لیکن واو څه وکړه واو وی نه نو دی واو دغه کار وکړو دې ته وایي دا ټول تاسو چې دا مازغه ما وخوړل د دې مطلب دا و چې دې ته وایي واو صرف دې ته څه ویلی کېږي واو صرف او واو صرف دغې ته ویلی کېږي ښه جي دا واو صرف رالی واو صرف رالی
او دا په عربی کې دومره مثالونه دی نه ښه چې ته مثال په طور 100 او 200 مثالونه چېرته یو مثال په عربی کې راغلی بس موږ ته دلته په نحوي کې غټه مسله جوړه کړي ګرانه جوړه کړي نو خامخا به وی چېرته یو مثال 2-3 مثالونه راغلي دومره ډېر نه دا بعضې خبرې خو نحوه د خامخا قواعد جمع کوي اوس دا واو صرف شو واو صرف شو نو د واو صرف نه پس ان مقدر وي دلته ان راله نو دا تأتی ده مرفوع ده په حقیقت کې جمله ده ښه تأتیو ورته وایي خو تأتی ده که نه دلته تأتیه راوړم منصوب که دا دی واو صرفو د واو صرف نه پس انا مقدر وي ان مقدر وي نو وتأتی به نه وی وتأتیه به وی خبره باندې پوه شي دې ته وایي واو صرف پنځم د لامې کینا پس د لامې کینا لام راغلی خو معنی وي د کې لام کې د دې دپاره د لام معنی څه شه د دې دپاره د لام معنی وي د دې دپاره ګوره ته اسلم تو اسلام مې راوړه مسلمان شم لادخلا د دې دپاره د لې معنی څه شوه د دې دپاره داخل شم جنت ته د لام معنی څه شوله د دې دپاره چې د لام معنی وي د دې دپاره کې دا په عربی کې لکه ما ولیکه لام معنی د دې دپاره چې لام د لام معنی وي د دې دپاره نو د هغې نه پس به بیا انا مقدر وي شپږم نمبر د هغې فانه پس چې په جواب د شپږو څیزونو کې وي د دې خبرې مطلب دا دا به مختصر انداز باندې تاسو ته کومه جواب دې ته ویلی کېږي موږ پښتو کې داسې دغه کوو هلکه زما ځای له راشه نو میلمستیا به دې وکم دې ته موږ جواب وایو دا نو میلمستیا به دې وکم ما ته څه وایمه ورپسې څه وایو ګنې برابر به دې کم نو برابر به دې کم دا جواب شو د یوې خبرې سره بله خبره لکه لازمي راځي هلکه د دې ځای صفایي وکړه نو ثواب به وګټې دا ورپسې چې کنه دا نو ثواب به وګټې دا جواب دې ته مونږ جواب وایو دلته جواب مطلب دا دی جواب اسلام راوړه چې جنت ته داخل شي زما ملاقات وکا چې میلمستیا دې وکم دې ته رستنی خبرې ته جواب ویلی کېږي جواب په عربی کې دې کې فا لفظ راځي دا نو چې موږ وایو دې کې لفظ د فا راځي دې کې لفظ څه راځي فا راله د دغه فا خو په جواب کې راله که نه خو په جواب مخکې تې څه وي مخکې ته امر وي یا نهی وي یا نفی وي یا استفهام وي یا تمنی وي یا عرض وي مخکې امر څه دا کار وکا ګنې بیا ځه وره ګنې اوس د دې ګنې په ځای باندې فا راله فا دلته په عربی کې دلته فا راځي صحیح شه بله نهی ده نهی دا کار مکوا گنی خپه به دې کم دا گنی کې دلته اوس فا راله خیال کوي دا جواب شو د نهی مخکې ته نفی راوړه نفی یاره نه به وی راغلی دا کار به نه وی شوی نه به وی راغلی لکه داسې نفی راوړه د نفی په جواب کې بیا فا راوړه دغه شان استفهام دی د هغې په جواب کې چې کوم خبر راوړي په هغې کې فا راوړه تمنی په هغې جواب کې دغه راوړه ده ارمان چې ما سره مال وی نو ما به مدرسو له ورکړی وی نو دې ځای کې فا راځي او عرض دی چاته یو قسم لکه درخواست غوندې کوله منت کول داسې دغه کې استعمالیږي ده زموږ ځای له راځي نه زه به د اکرام وکړم تا ته به خیر ورسېږي داسې انداز کې استعمالیږي نو دې ځای کې فا راځي د دغې فا نه وروستو ان مقدري به هر حال دا یو څو ځایونه دا خصوصا د علماو دپاره دا ډېر پکارېږي علماو دپاره مفید ځای دی
موږ سره مغه و چې سم در وښودلو بس